په سرګوده کې چې کومې د 9 کالو ماشومې سره زیاتې شوی په هغې یاد تاسو سره ما یو ویلاګ شریک کړی و نو د هغې چې کوم ګناهګار نو هغه پولیس مقابله کې لګېدلی دی پولیس مقابله کې هغه د دې دنیا نه رخصت شوی دی سرگودا مرکزی ملزم کو برآمدی کے لیے لیا جا رہا تھا چې سټې میں برآمدګۍ د بوتلو نو هغه وخت کې د مزاحمت کړی دی او پولیس مقابله کې پولیسو دې چپه کړی دی جی دا سی ټي ډي چې کومه سی سی ډي د سی سی ټي د کومه اداره یو راوتلې ده په پنجاب کې د کرایم خلاف چې کوم هغوی اپریشنز کوي نو هغوی هماغه ټایم سړی بس فیصله کوي عدالت مدالت فیصلې ته هم نه بوځي هماغه ټایم یې فیصله کوي سرګوده کې یو 2 ورځې مخکې د 9 کالو ماشومې سره د 9 کالو ماشومې ته چې دکان ته لاړه سودا دپاره او هغه دکاندار چې د دکان د پاسه هغه سره کمره هم وه دکان نه هغه ماشومه کمرې ته برخې جوړې ده ورسره نور ملګري هم 15 کسان پولیس چې کوم دی په دې کیس کې گرفتار کړي دي او دغه چې کوم مرکزی ملزم و دی چې کوم دی پولیس مقابله کې بس لاړو د دې دنیا نه ختم کو اور 15 کسان چې کوم دی هغوی نه هم انویسټیګیشن شروع دی اور بعض رپورټ مطابق دا خبره هم راځي چې دې دکاندار د دې وړې ماشومې پلار سره یو څو ورځې مخکې پس خبره باندې جنگ جګړه هم شوې وه خیر که جنگ جګړه شوې هم وه نو دومره ظلم نو پکار چې ته د 9 کالو ماشومه رانیسې او هغې سره بدفعلي کې یا نه کې خیر د هغې لا رپورټس نه دي راغلي بدفعلي ورسره شوې ده کړنده شوې د هغې رپورټس نه دي راغلي خو د هغه ماشومې لاس په دغه دکان کې پولیسو راویښکلی دی تاسو سره ما مکمل ویلاګ شریک کړی او که چېرې چا نه وي کتلی نو لږ بیا ریپیټ کړم د 9 کالو ماشوم وه په سرګوده کې چې دکان ته لاړه سودا اخیستلو دپاره 2 غنټې وشوې کور ته واپس رانغه مور او پلار یې ټلې ریپورټ یې کړی دی پولیس هم په هماغه ټایم ایکشن کې راغلي د مور پلار هم کویک ایکشن او د پولیس هم کویک ایکشن دواړه په دې واقعه کې زر خپل ایکشن اخیستلی دی او د هغې ریزلټس دا مخې ته راغل چې ګناهګار یې راونیول پولیس چې راغلی دي کیمرې یې کتلي دي دغلته دکانونه نور هم چې د هغې کیمرې کې راغلي دي چې دا ماشومه دې دکان له دننه شوه او واپس ترې راونوته پولیس چې ورغلی دی دکان تلاشي یې کړې ده نو په دکان کې دننه د دغې ماشومې لاش برآمد کړی دی هماغه ټایم 2-3 غنټو کې دننه اور دغه لاش په دې دکان کې په دې نیت کې ښودلی شوی چې لږه تیاره شي خلک لږه خوا دې خوا شي نو دا لاش به مونږ چېرته وغورځو لکه د دې دکاندار او د هغه چې کوم ملګري په دې کرایم کې ورسره ملوث وو د هغوی دا پلان و چې تیاره شي نو د دې ماشومې لاش په مونږ ټکانې لګو کو بس نه به څوک خبر شي بیا به پولیس انویسټیګیشن کوي ما دا خره چې د کیمره کې راغلی و کنه بیا پولیس بیل کړی دو مور پلار به بیل کړېدل اوس مور پلار دپاره هم دا غټ غم دی چې د 9 کالو ماشومه سمه دمه لاړه دکان ته او دکان نه هغه کور ته واپس رانغه نو دا ډېر غټ غم دی خو بیا به نورم ټینشن بیا به نورم فکر بیا به نورم غمونه چې چا وکړل چا ونه کړل اوس خو له بیا هم غل معلوم شو نو داسې یو واقعه شوې وه چې بیا پولیسو گرفتار کو دا مرکزی ملزم چې کوم دی پولیس مقابله کې چپه کړی دی جی نو یو ښه خبر دی او دغه رنګ آن د سپاټ بس هماغه ټایم ختمول پکار دي داسې ګن چې کوم دی معاشرې نه هماغه ټایم ختمول پکار دي دا اپډیټس دې حوالې سره ستاسو که سره وي کمنټ کولی شئ ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو